د قیامت 28 علامات کم علامات چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم 1500 کاله مخکې بیان کړي دي. السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما په دې ویډیو کې به تاسو سره د قیامت هغه 28 علامات زه شریک کوم کم چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم 1500 کاله مخکې بیان کړي دي چې ای کې ډیر علامات چې کوم دي تقریبا ټول علامات پوره شوي دي. راځي هغه ډیر ټایم نه خرابوم، هغه علامات طرف ته ټول نه پیله خو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې لومړنی علامت خدای چې نارینه به کم شي او زنانه به زیات شي. دویم علامت خلک به قرآن کریم د موسیقۍ په شکل کې تلاوت کوي، موسیقۍ په شکل کې به اوري هم او د موسیقۍ په شکل کې به د قرآن شریف تلاوتونه هم شروع شي. دریم نمبر د مال سره د محبت په وجه به ښځه هم خپل خاوند سره په بزنس کې په تجارت کې شریکه کیږي. دا هم مطلب رښتیا شوي، ډیر خلک تاسو وګورئ نو خپل خاوندانو سره بزنس کوي، ښځې وي او خپل خاوندانو سره بزنس کې شریک شوي وي. څلورم نمبر هر څوک په غواړي چې خپل ځان چاق او مضبوط وګرځوي. هر څوک په نن سبا که تاسو وګورئ هر یو کس غواړي چې زه مضبوط شم او د بل چا ورسره اړو سخیان ني، بس هر چا د صرف و صرف خپل ځان ښکاري. پنځم نمبر په لمانځه او جون کې به د خلکو سکون ختم شي، په منځ او جوندونو کې به سکون د خلکو ختم شي. نن سبا که تاسو وګورئ هر یو کس د ډیپریشن او د ټینشن مریض دی. شپږم نمبر د سود کاروبار به عام شي. سود چې کوم دی هغه به څوک ګناه نه ګڼي. نن سبا تاسو وګورئ بینکونه دي، خلک دي په سود باندې پیسې ورکوي او په سود کې ولاړو څه ګناه نه کوي. چونکې الله پاک فرمایي چې کوم یو کس سود اخلي یا د سود کاروبار کوي نو کلیام ما سره جنگ کوي. اوم نمبر چې کوم دی ریاکار عابدان به پیدا شي. خلک په عبادت د ریاکارۍ او شهرت پیدا کولو دپاره کوي. ډېر خلک په داسې چې به عبادت کوي یا به منځونه کوي یا به زکات وغیره. تاسو وګورئ د کیمرې مخې له خلکو له زکات ورکوي د څه دپاره؟ د شهرت دپاره چې زه مشهور شم. نو دا هم ریشا شوي دي. اتم نمبر فتنې به زیاتې شي او دیني علم به کم شي. نن سبا وګورئ څومره ډېرې فتنې راوتلي دي او دیني علم ډېره بدنصیبي ده چې کم شوی دی. نهم نمبر خلک به قرآن کریم د معاش وسیله وګرځوي. قرآن کریم مطلب د معاش وسیله به داسې وګرځوي چې د قرآن شریف په ذریعه به خلک پیسې ګټل شروع کړي. لسم نمبر دروغ به عام شي او خلک به په دروغو شهادت هم ورکوي. لاړ شئ عدالتونه وګورئ، هر یو کس د دروغو ګوی هم ورکوي، هر یو کس د دروغو شهادتي هم دی. یو لسم نمبر خلک به د صحیح حدیثونو نه انکار کوي او غلط حدیثونه به بیانوي. نو په دې باره کې خو ما سره علم نشته، ډېرې خبرې پرې نشم کولی. دولسم نمبر مسلمانان به مالداره شي مګر دینداري به نه وي. هر یو کس په مالدار شي. دا خو اخره قیامت غټه علامه ده چې ټول خلک په مالدار شي، غریب خلک په کمی، خو هغه خلک په چې کوم دی ټول به مالدار خو علم به وسره نه، دیني علم به وسره نه. دیارلسم نمبر تاسو ګورئ کفر به اسان شي. انسان به سحر مسلمان، ماښام کافر او ماښام مسلمان او سحر به کافر وي. نن سبا وګورئ چاله پته هم نه یو داسې غلطي تی وشي په ویډیو کې یا چېرته تقریر کوي یا چېرته داسې حرکت وکړي وړوکی غوندې حرکت چې د کفر سبب ګرځي، خو خلک هغه حرکتونو کې انوالو دي، هغه حرکتونه هغه کارونه لګیا دي مسلسل کوي. نو چاله به پته هم نه سحر به مسلمان وي ماښام به کافر وي، ماښام به مسلمان وي سحر به کافر وي. لکه دومره پته به چاره نه لګي. ورپسې بل دی هر راتلونکي زمانه به د تېرې زمانې پرتله بدتره وي. لکه خلک وایي نه چې تیر شوي به راباندې وبخي، لکه هغه حساب دی چې کوم تیر شوي خلک دي هغه خو موږ وایو چې خو ډېر ښه ژوند تېر کړی او زموږ خو ژوند خراب دی. موږ نه پس چې کوم خلک راځي به موږ یادوي چې زموږ مشرانو ډېر ښه ژوند تېر کړی او زموږ ژوند خو خراب دی، ټینشن به سکون بنیږي. ورپسې قتل به زیات شي، قتل او قتال به زیات شي. قاتل او مقتول ته به معلومه نه وي چې زه یې ولې وجنم او ولې وجله کېږم. قتلونه به زیات شي. قاتل ته به دا پته نه چې زه دا کس ولې وجنم، او چې کم مقتول دی چې کم قتل کېږي هغه له هم پته نه چې زه چا ولې ووجلم. لکه دونه مطلب کفر مطلب جاهلیت په ډیر شي. کافران به په مسلمانانو غالب شي. دا بل یو دی جی. ولسم کافران به په مسلمانان غالب شي، مسلمانان به زیات وي مګر غلامان به وي، ځکه دوی به له دنیا سره محبت لري او مرګ نه به یریږي. نو نن سبا وګورئ جی بس خپل پاکستان له وګورئ، مسلمانان به کافران به مسلمانانو غالب شي، مسلمانان به زیات وي مګر غلامان به وي. صحیح شو جی. ورپسې اتلسم په دین باندې به عمل داسې وي لکه د اور سکروټې چې په موټي کې نیسي. نن سبا که تاسو ګورئ لکه دا بې حیایي خورول او دا مطلب غلط کارونه کول دا خلکو له اسان دي، او که ولوی تعجد له پاسه نو دا داسې دی چې لکه دی په لاس کې د انګار سکروټې نیسي. دونه ګران کار دی. نن سبا ګناه کول به ډېر اسانه وي او ګناه به د ګناه په شکل نه منل کېږي. دا 19 نمبر دا علامه ده، ګناه کول به ډېر اسانه وي او ګناه به د ګناه په شکل نه منل کېږي. یو کس په ګناه کوي خو به نه مړه دا خو ګناه نه ده، خو ثواب د دې کې چا ګناه راوستلې ده. لکه د ګناه کار وي خو به نه دا ګناه نه ده جی. شلم نمبر
د دنیا مالدار خلک به بخیلان شي. الله پاک په خلکو له دولت ورکړي چې کوم بخیلان خلک دي د غریب عیسه نه کوي. دا هم رښتیا خبره ده. 21 د زمانې نه برکت ختم شي. کال به د میاشتې غونډې، میاشت به د هفتې غونډې، هفته به د ورځې غونډې او ورځ به د ساعت غونډې تیریږي. نن سبا ګورئ وخت څومره په منډه روان دی. سترګې پټې کړه بیا وایي جمعې ورځ ده، سترګې پټې کړه اتوار ورځ ده، سترګې پټې کړه 1 تاریخ بیا راغو. لکه ټایم چې کوم دی دومره تیزۍ سره روان دی چې موږ پرې ډوبېږو نه او ټایم تیریږي لګیا دی. 22 مسلمان په هر عمل کې د کافرانو پیروي او تابعداري کوي. نن سبا تاسو ګورئ هر یو کس لګیا دی انګریز فالو کوي، هر یو کس لګیا دی د مغرب خلک فالو کوي، ازادي غواړي، پرده ختمه شوې ده. دا چې کوم دی 23 د عربو په خاوره به پراخي راشي او د مدینې منورې نفوس په زیات شي. دې باره کې ما سره څه علم نشته. 24 خلک په د زکات اخیستلو مستحق نه وي خو بیا به هم زکات غواړي. بالکل شته داسې خلک شته. اکثر د پاکستان کې داسې مطلب دغه راشي، سیلاب راشي یا زلزله راشي، نو هر یو کس لګیا وي چې بس پیسې راټولې کړي. اب ښه مالداره وي خو لګیا وي د غریبو مال به خوري. 25 ښځې به جامې اغوستې وي خو بیا به هم لوسی وي، یعنی جامې به دومره نازکې وي چې د هغې سره به یې وجود ښکارېږي. اګزیکټلی بالکل وګورئ پلو بازارونو کې وګرځئ، خپل غټ مارکیټونو کې وګرځئ، نو دا علامه هم رشا شوې ده. 26 زنا کول به اسانه وي او د زنا کولو وسایل به زیات شي. دومره زیات دي د زنا کولو وسایل. ټول نه غټه وسیله خو همدا موبایل دی، دا چې مطلب د هلک او جنۍ یو بل ته راجوختېږي، هم د دې موبایل په ذریعه راجوختېږي. 29 جهالت په عام شي. خلک پر دنیا په علم پوه وي لیکن د جهالت له وجې نه به د دیني علم سره غافل وي. جهالت په دومره ډیر شي چې خلکو له به ښه پته چې دا کار اوس کومه دا ګناه ده، خو به چونکې د دین نه دومره لري چې کار کې به ورله ګناه نه ښکاري. 28 بېحیا ښځې او د موسیقي آلات به زیات شوي. لکه 28 دا علامت دی چې 28 علامې تاسو له ما یادې کړې وي چې دا به تاسو سره زه شریکې کوم. نو 28 دا دي چې موسیقي به ډېره شي، د موسیقي آلات به ډېر شي. صحیح شو. نو نن سبا تاسو ګورئ ټیک ټاک چې کومه دی د موسیقي یو غټ علامت دی. سوشل میډیا څومره هم پلیټفارم د دې نه مونږ چې کوم دی غلطه فایده خلو. نو د موسیقي آلات بېحیا ښځې ټول سوشل میډیا، ټول فیسبوک، ټول ټیک ټاک، ټول یوټیوب چې وګورئ د بېحیا ښځو ډک دی. د موسیقي آلات زیات شوي دي. بېحیایي طرف ته هر یو کس ډېر په اسانه باندې ځي، خو صحیح لارې ته که یو کس ته راړی نو هغې دپاره ډېر زیات محنت کې. نو دا 28 علامې چې زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم 1500 سال مخکې کمې بیان کړي دي، هغه دا ټولې که تاسو دا څومره علامې تاسو سره ما بیان دي کې 28 دا ټولې رشا شوي دي. دې کې یو داسې علامه هم نشته چې زموږ په دې معاشره کې نشته دی. نو ډېر د افسوس مقام دی. بس خلک وایي چې د اخرنۍ څه دي، د اخرنۍ ټایم دی، خو هر څه دي، خو موږ له پکار دی چې د الله پاک په حکمونو باندې ژوند تېر کړو، د الله پاک د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په سنت طریقو باندې ژوند تېر کړو، او د مرګ په ټایم کې زموږ په خوله باندې دا کلمه راشي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او زموږ چې کله د دنیا نه ځو چې ایمان سره لاړ شو. دا یو شارټ غونډه ویډیو و. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره د ثواب په نیر باندې شریکه کړئ. کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.